نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سورة بقرة دیمہ پارا 211 نمبر آیت تے ددی آیاتونو دمخی آیاتونو سر ربط و مناسبت دادی کہ بمخی آیاتونو کی دا طلاق متعلق احکامات ذکر شو بدی آیاتونو کی ہم دا طلاق متعلق احکامات ذکر کی اللہ رب العالمین فرمائی کلچ تاسو دی اخبر بیبیان اللہ طلاق رجعی ورکی یو طلاق یا دو طلاق ورکی او دا دین بعد کچر تاسو غواری چی دی سر جن تیر کی نرجوت اوکی دا شریعت مطابق زار سر او ساتے یا کتاسو دا عدت پا دوران کی دوی ترجو نغختلا او دی مزان سر نساتلی نو بخیر طریقے سر ازادی بھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمائی چی بمخی زمانہ کی دا خلق حالت بدو چی غزل بے طلاق ورکڑل بیا بیوی دا خمون گپ لگو دوبارہ بے ورد رجوع کرو غلامان وینز بے آزاد کرل بیا بیوی دا خمون گپ لگو دا خمون آزاد کری ندی اللہ رب العالمین دا آیتن نازل کرل چی تاسو اللہ پاک پا آیاتنو او بدن پس جو کے مکوئی چی طلاق مورکو بس دا طلاق شو وینزو غلام کو آزاد کو نو دا آزاد شو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاث جدهن جد وحزلهن جد دری سیزون داسری چی باغی کی سمم سم دیو ستاسو ٹوکم سم که سم خبرم کول ام سم او کنا سم خبرم نکول اسی مدا گپ نا اکڑا ام بم دا سم پشان واقعی شی الطلاق والعتاق او والیمین یا الطلاق والنکاح والرجعت یو طلاق دی کہ یو سڑی پر ٹوک کے طلاق ورک ام طلاق شو او کہ پسام ورک طلاق یا رجوع دا خزت پر ٹوک کی رجوع اکڑا عدت پر دوران کی ام رجوع شو او که پسم اکڑ ہو یو سڑی پٹوکو کی خبل غلام توی تو آزاد دا سم پشان آزاد شو دا سی شوچه دا پسم وطاوینو پٹوکو کی مزاد شو پسم آزاد شو یا یو روایت کی راجی والیمین یو سڑی پٹوکو کی قسم بجزو سبا دا کار کو نو که دوست گپ لگو لی دیو قسم خبر اکڑی دا سبا بخا مخا دا کار کئی کمی نکو نو دو باند با کفار رازی ورندی با مجرمی دی کافران خباوی من ٹوکی کو اللہ فرمائی ندا دا ٹوکو شید اس دا بی بیان تاسوت دا رجوع حق لرئی جاہلت با زمانہ کی بترتیب دو طلاق بے ورک چی عدت بشورو
اخر چې عدت بکره ختمېدو بیا به ورته رجوع وکړو چې دا خو زما د نکاح نه وتلې نه بیا به څه وخت بعد طلاق ورکړو بیا به د هغې عدت شروع شو کله به چې عدت ختمېدو ټیم راغی بیا به رجوع وکړو چې دا خو مې د نکاح نه وتلې نه الله پاک فرمایي چې داسې وکړو که ځان سره ساتئ طلاق ورکړی دی طلاق رجعي یا یو طلاق یا دوه تاسو خو سوچ وکړو د دې عدت شروع دي مثال 3 میاشتې ښه د مشورې موقع شته د سوچ موقع شته کې استخاره کې د استخارې موقع شته خو سوچ دې وکړو په سوچ کې ته خپل کار ستومانه شو چې دا غلطي مې کړې ده آئنده به داسې نه کو بیا به خیال کو بس ټیک ته رجوع وکړه شریعت مطابق گزاره او کنا د 3 میاشتې د عدت دوران کې تا سوچ کو بیا د ښه مشوره راغله چې بس پرې به एकदम بیا د شریعت مطابق په ښې طریقې سره پرې ښې طریقې سره پرې خودل څنګه دي که مہر دې نه ورکړي مہر به ورکړي د هغې نه علاوه جوړنې کپړې به ورکړي او دو کسان به ګواهان په دې قایم کړي چې ما دې له طلاق ورکړه مثال په ښې طریقې سره بس کور جوړه غلاته پرې مې ښودله دا د شریعت مطابق پرې ښودل شو یا د شریعت مطابق ساتل شو او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو زما دین په ټوکو باندې ونیسئ کومه خبره به چې وکړه بس هغه اشاري دا مو چې دا مونږ ټوکې کولې دا مونږ سمه وي لکه د جاهلیت د زمانې ورپسې درېیمه آیت کریمه کې واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن د دې آیت نزول داسې یو صحابي د حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه د خور و په یو بل صحابي باندې واده هغه صحابي سره اختلاف راغی خاوند ولا طلاق ورکړ طلاق رجعي چې طلاق ورکړ وخت تیرېدو اخر دا چې عدت پوره شو خاوند آزاد شو دا غیر بعد د دې صحابي معقل ابن یسار رضی الله عنه او د دې بیبي دواړو دا وخت چې موږ دا نکاح بیا وکړو ځکه چې طلاق رجعي نه بعد عدت تیر شي نو صرف په نکاح نه کول باندې دا ښځه بیا دا سړی ساتل شي چې دې صحابي پیغام ورولې دی معقل ابن یسار رضی الله عنه پورته چې خپل خاوند پیغام ورولې معقل ابن یسار رضی الله عنه دی اوخي ته وې چې کوم د خور خاوند چې ما د سره سم د خو کړ خور می په نکاح درکړه او دا غې نه بعد دا ول طلاق ورکړ او طلاق نه بعد عدت تیر شو یا د رجوع نه کوله اوس چې کله آزاد شو اوس چې بیا نکاح کو او قسم وکړ چې زما د خور بس تا سره بیا جنت دی د خور په خوا او د اوخ په خوا چې دا نکاح نه وکړو او دا کور بیا آباد دلته صحابي قسم وکړ الله جل شانه آیت کریمه نازل کو چې کله قضا خاوند په خپل منځ کې رضا وي د نکاح کولو نو تاسو په دې کې مداخلت مکوئ چې د شریعت مطابق نکاح وشي یہ صحابي خپل قسم مات کو کفاره ورکړه او د خپل خور یا اوخ ته واپس بیا په نکاح د قران کریم آیت نازل شو یاد شان یو واقعا د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه د ترلو سر راغلو په خاوند طلاق ورکړ رجعي چې کله عدت پوره شو نکاح آزاد شو دوباره بیا پیغام راولې چې د خځې سره نکاح وکړو وې ساتو حضرت جابر رضی الله عنه قسم وکړ چې آینده د پاره بدا په نکاح واپس نه ورکو الله پاک د آیت نازل کو جابر رضی الله عنه خپل قسم مات کو او دا غینه بعد دغه ترلو په نکاح باندې هغه په خاورتا بیا خدا مسله د تاسو زین کی وی دا ال نکاح نه کول کار کې چې یو طلاق یا دو شوی وي او عدت تیر شي د خاوند آزاد شي یو طلاق یا دوا او چې درې وینو د دریو مسله په درس کې تیر شي وا چې هغه کې بیا په نوې نکاح کول کار نکېږي او بیا بل خاوند سره نکاح کوي زور خاوند سره نکاح نشي کوي د دې آیت کریمه په تفسیر کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي
چې کله ښځه خاوند په خپل منځ کې نکاح کول غواړي د شریعت مطابق نو بیا نور چاله پکار نه دی چې مداخلت پکې وکړي او دې د دې نکاح نه بند کړي. او بیا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې ذالکم ازکا لکم واطهر، په دې نکاح کې ستاسو لپاره پاکي ده. څنګه پاکي ده؟ که مثال نکاح ونکړي دا زنانه نارینه او په زنا کې واقع شي، د زنا نه بچ کېدل دا په نکاح شو. بل کچری دا ښځه د خاوند سره نکاح ونکړي او چا بند کړ نو دا چې څومره ګناهونه دا ښځه خاوند کوي لکه نکاح ونه شوه، څومره ګناهونه چې دی کوي چا چې بند کړي دي ګناه کې ورسره هغه شریک. بل یو ښځه خاوند نکاح کېږي، دواړه جانبه رضا د ښځه خاوند رضا دی چې دا نکاح دې زموږ وشي او چا بند کړي نکاح ته پرې نه ښودل، یا د دې ښځې خاوند د دې چاهت نه علاوه بل ځای نکاح وشوه، سبا به خامخا دا ښځه په کور کې اختلاف کوي، خاوند سره به جګړې کوي. اخر دا چې د دې نوبت به رسېږي طلاق یا خلع ته، نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره صورت دا دی چې په نکاح کې د ښځې خاوند رضا ضروري ده. که رضا نه وي نو په زور باندې نکاح نه کېږي. بالغ دی اجازت پکار ده، بالغه زنانه ده اجازت ضروري دي، که بې اجازت شو نو دا نکاح صحیح دی. زموږ مسلمانان اکثر په دې سیس کې خپل تمنا ته وګوري، بیا که لور هلته هر څه کوي، زوی که هر څه کوي، هغه ګناهونه هغې کې ورسره بیا مور پلار شریکي که د هغه په رضا باندې نه شي. ځکه نه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي اذا تراضوا بینهم، چې ښځه خاوند په خپل منځ کې رضا وي نو نکاح خو د رضا شي، نکاح خو د زور شي نه دی. دا خو د دنیا معامله نه ده چې بس یو وختي معامله به یو بس خبره به ختمه شي، دا خو د ژوند فیصلې دي. چې کله نکاح زوی ته کې په داسې ځای کې وکړه چې ژوند دې رستو وي، که لور ته نکاح کې نو په داسې ځای کې وکړه چې سبا یې ژوند ښه وي. خپل رضا ته مه ګوره، د بچو رضا ته وګوره. که د بچو رضا د شریعت مطابق وه نکاح والا وکړه، او که د بچو رضا د شریعت نه خلاف وه نو بیا پرېږده چې بچي داسې کول ګناه ده، د دې نه ځان وساتي. نو الله جل شانه فرمایي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، او هر کله چې تاسو طلاق ورکړئ خپل بیبیانو ته، فبلغنا اجلهن، پس دې نږدې شي خپلې مودې پوره کېدو ده، عدت ده، فامسکوهن، پس تاسو بندي کړئ، بې رجوع وکړئ، بمعروف په ښې طریقې سره د شریعت مطابق، او سرحوهن بمعروف، یا تاسو آزاد کړئ دې په ښې طریقې سره د شریعت مطابق. که ژوند دې غواړي ویسا او که نه غواړي بس هسې تنګوئ مه، تکلیف مه ورکوئ. ولا تمسکوهن، او تاسو مه بندوئ دې خپلې بیبیانو لره ضرارا دپاره د ضرر ورکولو، لتعتدوا دپاره دې چې تاسو زیاتې وکئ، نه یې ښځه کې او نه یې پرېږدي. جاهلیت په زمانه کې ترتیب دی، اسلام د دې نه منع فرمایي. ومن يفعل ذلك، چا چې وکړي دا کار، فقد ظلم نفسه، په تحقیق سره د ظلم وکړو په خپل ځان باندې. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او تاسو ونیسئ آیاتونه د الله پاک په ټوکو باندې. واذکروا نعمت الله، او تاسو یاد کړئ نعمت د الله پاک علیکم چې کړي دي په تاسو باندې، اسلام یې درکړی دی. وما انزل علیکم من الکتاب، او هغه نعمت چې الله پاک نازل کړي په تاسو باندې کتاب قرآن مجید نعمت یاد کړئ، والحکمت، په دې کې احکامات نعمت دي، یعظکم به، الله پاک واعظ کوي تاسو ته په دې قرآن کریم او په دې نعمتونو باندې. واتقوا الله واعلموا، او تاسو پوهیږئ، واتقوا الله، او تاسو یریږئ د الله پاک نه، واعلموا، تاسو پوه شئ، ان الله بكل شيء عليم، چې بېشک الله پاک پر څه باندې پوهیږي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، او هر کله چې تاسو طلاق ورکړئ خپل بیبیانو ته،
فبلغنا اجلهن پس دی ورسیږي خپل نیټې د عدت پوره کېدو ته فلا تعدلوهن عدت پوره شو فلا تعدلوهن پس تاسو باندې د خپل بیبيان ايان کې منازعهن چې دوی نکاح کې د خپل خاوندان سره خاوند طلاق ورکړ عدت پوره شو هغه نه بعد د خاوند بل ځای بمرانه واده نه کوي ما خبرې وکړه خو بل بیړه برانه نه کوي دا ګناه فلا تعدلوهن يرجع کدی بل ځای کې نکاح کې تاسو بندوي ما یا خاوند طلاق ورکړ دي عدت دې شو نکاح تجدید سره دوباره ساتل شو او اولیاء دې نه راځي کې چې بیا بیرانه نه کوي فلا تعدلوهن بندوي ما ايان كان دا چې دوی نکاح کې ازواجهن د خپل خاوندان سره اذا تراضوا بينهم بالمعروف هر کله چې دی راضي په خپل منځ کې د شریعت مطابق ذلك يوعظ به دا تاسو مبندوي دی لرا په دې باندې واس کولی شي تاسو ته من اچاته به واس کولی شي کان من کو یؤمن بالله واليوم الاخر چې هغه وستا سره ایمان لرونکي په الله او ورځ آخرت باندې ذالکم دا ترکی پری خودل د یعنی بندول نه بندول د دې اسکالکم دا ډېر پاکون کې استاسو دا زرونو د پارا واثرو او ډېر پاکون کې استاسو د بدن د پارا والله يعلم او الله پاک پیږي وانتم لا تعلمون او دار چې تاسو نه پیږي واخر